بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سورة الفاتحة د دې در شروع او نن د فهم قرآن کلاس پنځم ورځ ده دي کې مونږ او تاسو ته دا احساس کیږي چې د قرآن کریم زده کړه دا څونه لازمي ده مونږ او تاسو مسلمانان یو قرآن منونکي یو نن زمونږ د الله د کتاب سره څونه دلچسپي ده څونه مسلمانان قرآن ته وخت ورکوي بیا خاص کر دا سورۃ الفاتحه چې دا هر مسلمان ته زبانی یاد ده په هر مانځ کې په هر رکعت کې ویل کېږي چې دا مونږه سوایو د رب ذوالجلال سره لګیایو الله اکبر کبیرہ اول کی داود صورت ذکر شوی الحمدللہ باغی باندې درې دلایل ذکر شیو نو یو دلیل رب العالمین نو دویم دلیل الرحمن الرحیم نو دریم دلیل مالک یوم الدین بیا نتیجه د دلایل ذکر شو ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم پدی جملہ کی تعلیم د دعا دے اهدنا الصراط المستقیم کی د رب ذوالجلال د طرف نامون ته طریقه راخی د دعا دعا بغواړې نو څنګه بغواړې نو په کوم طریقې سره بغواړې نو څه بغواړې مونږ ته خدا پته نه و مونږ او تاسو که سوال کاو مونږ به د دنیا سیزونه غوښته بنگله به مو غوښته نو مال به مو غوښته نو جیداد به مو غوښته نوکري به مو غوښته الله مونږ ته تعلیم راکړو چې ای زما بندګانو تاسو ما نه غواړئ نو سره نه غواړئ نو صراط مستقیم را نه غواړئ ځکه په صراط مستقیم باندې کلک پاتې کېده دیگر دنیا او د آخرت فواید دي ځکه چې څوک په صراط مستقیم باندې گامزن وي کنه نو غلا په دنیا کې هم سکون نو دنیا کې هم کامیاب نو آخرت کې هم کامیاب نو پدې اهدنا الصراط المستقیم کی تعلیم الدعاء من الله د الله د طرفنا تعلیم د دعا دی بیا بل محترمو اهدنا الصراط المستقیم دی کې مونږ ته یو بل سبق دی هغه سبق سره تزهید من الدنیا چې ګوره مونږ ته الله رب العزت چل راو خو چې ما نه غواړې نو دا نه غواړې نو دې کې د دنیا نه بے رغبتی ده کہ چرتا د دې دنیا سے حیثیت وي کہ د دې دنیا سے منزلت او قدر و قیمت وي نو الله رب العزت براتا
دلتا دا تعلیم را کړو چې زما بندګانو صرف دنیا را نه غواړي دین معلومه دا شو چې د دنیا د الله په نظر کې اس حیثیت نشتا څنګه چې حدیث پاک کې راځي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای لو كانت الدنيا عند الله جناح بعوضا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضا کچرتا د الله په نسبان دی د دې دنیا قدر او قیمت د مجد وزر برابر وي جناح بعوضا د دین به الله پاک کافر تشرب تما یو ګډ د وبوم بیا نه ور کړی ښا په دې وجہ یو پیرا نبی علیہ السلام صحابه کرام سره روانو په لار روان دي یو بیزوا وګونه کټشیو مردار پرتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته ویلا اے ملګرو تاسو کې بدا بیزا په 100 روپو تاسو اغستل غواړئ اغي ورته وی دا الله رسوله مون خدا بیزا اسم غختل نه غواړو دا هم مردار ده بلکې دا ژوند دیوی نو بیام د دې غوګونه کټ کړی شوی دي نو دادونه قیمت والا نه ده نبی علیہ السلام دغه مثال د دنیا لري دغه مثال د دنیا دی دنیا سره بزړه نه تړي و یو تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی و دنیا گورے دوکا نشیخا ځکه دا دنیا چې دا ځان مزین کی دا ځان خیسته کی ځان د کالو پترون ډک کی ځان له میک اپ کی خلق ځان طرف تمایل کی خلق په ځان باندې مین کی وګوري نیول نه ور کوي ښا دنیا چاته نیول نه ور کوي سونه چې دنیا پسې منډه وي نو دونه بدنه دنیا مخ کې منډه وي او نه په دنیا باندې مړې دل شتا حدیث پاک کې راځي نبی عليه السلام فرمایي کہ چرتا لو کان لابن آدم وادی من ذهب کہ چرتا د یو انسان د پارا یو وادی د سرو زرو شي لکه ستا یو کمره د سرو زرو ډکه شو دا انسان وای چاروګه دا بل کمرم ډکه شي تا یو کمره ملو شو لاول چا کمره ني وی یو کمره خپلې نو خوي بیا دی مړه د سامان تم پکې بل کمره پکار دا چې دویمه کمره مو ته ملو شي کنه بیا دریم نمبر کې سو یاره اوس دا اولاد نو دي د پاره یو کمره پکار نو که یو سړی د پاره لو کان لابن آدم وادی من ذهب که چرتا یو تند داغه د پاره یو لوی وادي دا د سرو زرو شي دی دویمه وادي غواړي کدو وادیانی ول د سرو زرو نډکی شنو د درې مغواړي نبی علیہ السلام اخر کې فرمایي ما یملو فاه الا التراب د داخله بسره په خور باندې ډکیږي مړې د نشته دنیا کې ښا په دک په خور باندې به خله ډکش اسی خله نه ډکی په دې وجہ دنیا سره بزل نه تړي قرآن کریم کې الله رب العزت د دنیا د جن مثال ورکي کله د باران د وبو سلام چوغورا لکا د دنیا د زندگی مثال دا سدي چې الله رب العزت باران راوړي هغه باران سره هغه اوچ ازمکلا شاړ ازمکلا نو هغه کې ور باندې فصل روټو کېدا د غنم فصل تیغونه وکړو نو سور از پس هغه تیغونه را غټ شو نو بیا لګي رز پس کلی شین فصل شا زمیدار کا کاورته خوشالي دي کې فصل لګیدل ښا نو بیا لګي رز پس هغه غنم پاخ شو نو لګي رز پس د لو کول شو نو اشر و تراو غختو نو لوي وک بیا چې بل رستورزی هغه ترشل شوی
چې بیا پاغه پټي تورشي کنه بیا پکې سم ني پرون پکې الکا فصل اولاړو نن هغه فصل ترشل شوی دي سم نیا دغه د دنیا د انسان زندگی دا انسانو د نو الله وجود ورک دنیا تراغه आवाज یو ک چغه واله جړا یو کا او سورج چې تیر شو لکه نو خړپوسی شروع کړي سو میاشت چې تیر شو ورو قدم غستل شروع کا نو سورج چې تیر شو نو منډه والی شروع کا نو چې بیا سورج تیر شو نو ظلمی شا نو چې سورج تیر شو نو به ولا وادو کا نو چې سورج تیر شو نو غاخ می خوګيږي نو سر می خوګيږي نو وګ می خوګيږي دغه ګیر سپینا نو وخت سپینا الک خپې می خوګيږي نو ملا می خوګيږي نو دغه اعلان شته پلان کې مړ دی ختم دغه دنیا زندگی دا نو مونږ ته الله رب العزت طریقہ راو خودلا چې اے زما بندګانو تاسو ما نغواړې نو سوال را نه کوي نو داسې کوي اهدنا الصراط المستقيم اهدنا عام خلک یو معنی کوي وي اوخه مونږ ته نه غلار تاسو وایي کنه بازي مونږ ته نه غلار اوخه دا پیغمبر علیہ السلام په مانځ کې د فاتحه ویل کنه نو پیغمبر بم وی چې ما ته نه غلاروخه پیغمبر ته نه غلار نو معلومه سره دارنګ علماء او تاسو ته نه غلار نه معلومه چې دا قران دا دین اسلام دا نه غلار ده خبره مو خیال را نه خلق مانه کې یا الله مونږ ته نه غلاروخه دې غلار ته نه معلومه ته بستر ګډون دي سر نو دا معنا غلطه ده چې اوخه مونږ ته نه غلار ښه دا معنا باندې کو چې مونږ ته نه غلار اوخه دا قران نه غلار نه تعالی دا پته نه دا مسلمانی نه غلار دا دا انسانیت نه غلار دا دا خو ارچا ته معلومه ده نو څنګه وایو چې اوخه راته نه غلار هدایت دا په قران کریم کې په غنو مانو سره راغله او دا هدایت ډیر قسمونه دي دلته د هدایت معنی دا مضبوطوالی کلکوالی اهدنا کی د هدایت سمانه دا مضبوطوالی کلکوالی نو دلته به معنی کو مضبوط کی مونږ پنی غلار کلک کی مونږ پنی غلار او چله روان کی مونږ پنی غلار چې مونږ تر مرګ په د غلار روان یو دا معنی ده خلق قرآن ته ناراضي خلق د قرآن نزد کوي سپوې خلق یې غم خلقو ته قرآن ته مزه او خپل هم خلقو ته غلط معنی خي اهدنا الصراط المستقيم زکا دا هدایت چې دی یو هدایت عامه دی او یو هدایت خاصه دی د هدایت عامه ته هدایت فطری موي دا الله رب العزت دا هدایت عامه دا ارجا تا ور کړي سارو تیم دا هدایت کړي دي حیوانات تا چرګو تا مارغان تا چرګوټو تا او هدایت خاصه دا بیا ذویل عقول پورې خاص دي بیا دا هدایت به ملاوی کی څنګه دا سے خدا ہدایت گنی معنی دی یو معنی کلکوال دا یو معنی اراءت الطریق بیان دارنگ دا ہدایت پا معنی تورات سره مراغلی دی ہدایت پا معنی دا ثبات اراءت الطریق ایصال الی المطلوب گنی معنی دی ہدایت پا معنی دا نور سره مراغلی دی ہدایت دا به انسان ته څنګه ملاویږي نو د هدایت نه مخکې درجه د انابت تا دا خبره بزان سره نوٹ کوي د هدایت سلور مراتب دي د هدایت سلور درجی دي
لومبه درجه انابت دا د انابت نرستو هدایت دی د هدایت نرستو استقامت دی او سلورم نمبر کې ربط القلب دی وای شاباس طرز براته نه وای اول تاسو ډیر تکړه غوري ماشاءالله ښا دې ماشومان ماشاءالله تاسو بل جمعات کې ماشومان نه تکړه تاسو ډیر مهنت شوه او زغه جدا خبر چې تاسو د ماشومان او شوش او میډیا او دروس پکې نشتا د دې چې کوم ماشومان دي یقینو کې هغه دعاګانې ورته یاد دي هغه حدیث ورته یاد دي دا ډیرو غټو خلکو ته نه دی یاد الله اکبر اول درجه د هدایت انابت تا اول څه دي ها صداقت نه انابت اول درجه انابت دویمه درجه هدایت دریمه درجه استقامت او سلورمه ربط القلب د هدایت سلور درجه اوله درجه انابت نو دویمه درجه هدایت نو دریمه استقامت نو سلورمه ربط القلب اوس ویل شي اوله درجه کومه انابت دویمه او دریمه او سلورمه دا ګرانې خبرې نه دي ښا یو پیره زه په یو لار تلم یو ورکوټې ماشوم دی او دونه ګران سبق د سکول زوتاو چې د سکولو که د موبایلو وتونه سلیم او توکه لګیا و یاره مې چې دا لا څنګه سبق دا انګلیش دی او که پارسي ده داسې ورته یاد و یاره توکه گئیو ته پوا کرو دا ماشوم دونه تیز ذهن دی چې دغه ورته یادېږي نو دا به ورته نه یادېږي چې د هدایت لومبه درجه څه ده او دویمه درجه او دریمه او سلورمه ماشاءالله دا ستاسو پلارانو تم نه ورځي ښا تاسو د پلار نه علاوه تاسو پلارانو ته نه ورځي که ته پوښتنه وکړئ خو تاسو باندې دا زده کړه در باندې مور پلار احسان دی که تاسو د شابه مونږ آرام کوو امنډه کې شابه غیاګانې راوړې سبق تمزه خی تاسو به اوس وایي دا انابت پکې سي انابت دی ته وایي کنه چې یو انسان د حق طلبګاری چې دا حق خبره که د کشر نه وي که د مشر نه وي که پټکي چاوالی که چا نه دیوالی خپل دی که پردی دی غریب دی که مالدار دی د کلی دی که د بل کلی دی خو چې حق خبره راته کوي درس د قرآن راته کوي ابد عزت د کوم بعضې خلک داسې دا غټ خلک یې خوښي که مولوي صاحب غریب دی دی د ډېر تکبر د وجې نه مولوي صاحب ته درس ته نه کیني ښه د کې انابت نشته دته الله هدایت نه نصیب کوي ستا دې سره سویمه ده ته خو چې راځي د الله دې کلام ته راځي ته به دې ته نه ګورې چې مولوي صاحب غریب دی مولوي صاحب سره موټر نشته مولوي صاحب سره بنگله نشته د مولوي صاحب دونه مراعات نشته تا ته د الله کتاب راواغسته نو که یو کمزوري مولوي صاحب دی که ستا د کلي دی که ستا د کوڅې دی که ستا خپل دی که ستا پردی دی پټکې شته پټکې نشته د خولې چالاکي شته د خولې چالاکي نشته خو چې ته قرآن ته ځې ته د هغه بیان ته غوږ دی دا تا کې انابت دی او چې نه ته پکې ټانګر کې تا سره په کور کې په محله کې په جماعت کې د الله کتاب بیانېږي ته د الله کتاب ته نه ځې اولی هغه مولوي صاحب د قرآن بیانوي هغه سره موټر نشته که چېرته د مولوي صاحب سره پیجارو وي او تا ته سلام هم نه کولی په لاره باندې بیا به دې ورپسې رامنډې والې نه جي نه قرآن ته به راځې ته څوک پیژنې نه پیژنې خو حق خبره کوي
نو د حق په تلاش کې د حق په طلب کې لګېده پدې کې دا نه کوله چې دا زمونږ د ډلې دی او که د ډلې نه دی ښه دا د دیوبند نه راغلی او که د بریل نه راغلی دی ځکه نن په معاشره کې په خلکو کې پویه خلک دا فرقواریت خوري دا کټر بریلی دی او دا کټر دیوبندي دی هلکه زه کټر دیوبندي یم الله اکبر دا ته د دین اسلام خدمت کې خلکو ته قرآن وښیه دیوبندیت کېدل معیار د جنت نه دی د جنت د پاره معیار ایمان بالله او عمل صالح دی دا که د بریل دی څوک که د دیوبند هلکه دا خو کلي دي مړه او بیا ظلم د پاسه ظلم هغه امت هغه د تقسیم کو دا د نبی علیہ السلام امت ته یو امت کېدل من حیث الامت محنت کول خا من حیث الامت محنت کول نو دې ته ویل کېږي انابت چې حق خبره ده چې کوم ځای نه ماته میلو شوه هلته نه به حاصلومه ای د دې مثال واورئ یو روایت کې راځي امام ترمذی رحمت الله علیه ذکر کړی دی چې الحکمت ضالة المؤمن د دین خبره د عقل خبره د هوښیارتیا خبره دا د مسلمان رکشوي سیز دی نو کله چې زمونږ او ستاسو نه یو سیز رک شي وره کله د ماشومان اوس زیاتر د چرګي چرګان ساتي په کور کې که چرته د یو تن نه دا چرګه روکه شوه او د دیوال په دیوال سکه رورې دی د تره زوی دی خو ده سره یې نالګي ده ځکه نن زموږ په معاشره کې دشمن زمونږ رور دی دشمن زما د تره زوی دی دشمن زما د ماما زوی دی دشمن زما رشتہ دار دی دشمن زما مسلمان دی دشمن زما ګاونډي دی او کافر سره خو مې دوستي ده یهودیانو سره خو مې دوستي ده نن چې څونه زړه کې زما اوس تاخیرې د خپل رور د پاره د تره د پاره د تره د زوی د پاره د وارث د پاره د ماما د پاره د ماما د زوی د پاره د دیوال په دیوال د ګاونډي د پاره دا بغض دا حسد دا نفرت یو کافر د پاره پړ کې نشته الله اکبر کبیره نو په دې وجہ د روایت کې راځي الحکمت ضالة المؤمن دا حق خبره د مسلمان رکشوي سیز دی کتا نه یو چرګوټي یو چرګه د نه روکه شوه ګاونډي سره دې نه لګي نو څه کې یو بل چاته وایي هلکه تاسو دې کره لړ شئ زموږ چرګه ورکره وګورئ تالاش کوي یې که نه تالاش کوي رکشوي سیز دشمن کرم تالاش کوي دا رنگی تا نا یو 5000 روپے نوٹ دنا رکشا جماعت تر اتلی لکه تعالی سو کوئی دیس خان آلے رجل نی غرزی دلی دی زر زر مٹھے راون غاڑی خوا انالے کی تالاش کئی التے گوری بروڑ باندی گوری کسکی گوری حتی که استینجا خانه کی تی دغا پیسی رو کشیوی نو التیم گوری نو حق خبرم د مسلمان رکشوي سیز دی دا حق خبره که دا کمزور مولوی صاحب سره ملاوي دا که د پجارو والا سره ملاوي دا الته به تالاش کې دا د انابت نه خدخه او غریب مولوی صاحب قرآن راواغستو ته دونه په پنجو ګرځي قرآن ته نه ته قرآن نه یې راس کې مړه تو خدا الله کتاب دې ته به ته نه ګورې یو طالب علم دې ځای کې ودرېدو یو معصوم بچی ودرېده حدیث شروع په دې وجہ مونږ مفتی مصنف شاه صاحب ته درخواست کوو چې د دې فهم قرآن کلاسز په وساطت سره د خپلو ماشومانو کې یو 2 اضافي وکړي او 15 منټه ټیم په هغې باندې نه لګي یو روزانه چې یو ماشوم هغه مازیګر مانځه پسې که ماښام مانځه پسې چې کم ټیم کې ماشومان وي او دلته دوی په مانځه کې شریک وي چې یو ماشوم دلته د صف نه مخکې راځي ودرېږي او د مشرانو ته یو حدیث اوري د دې برکات به تو ګورې بیا ابتدا کې به ګران وي
او چې په وړو دې زور راوړه دا واړه دی کې به بولنس پیدا کی. زمونږ د دبکړ مدرسه کې سار مانځه پسې 2 ماشومان را پاسي په عربی کې 2 حدیث وي بس 2 منټه په ولګي ماشوم پاسي دو قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب او عابر السبيل. نبی علیہ السلام فرمائی دنیا کی جن تے روا دا سے گویا چې ته مسافر یا پلار تیریدون کی بس پورا نیم منٹ په لګي دا مسلمانانو مورید نور ماشومانو مورید په دې ذهن کې دا حدیث انسټال شو او دا کوم ماشوم ته چې پاواله شوی دی نو ته خدا دا سه پوښ شو کنه بیا تیریږي نه بس دا قیلم دی کنه یہ دانن حدیث یاد کا سباتا بیا نمبر راغی بدرس پکې د بل ماشوم نمبر راغی زمونږ د دبکړ مدرسه کې هر سار مانځه پسې چوټي پکې نه یې جمعې د زیارت بیا زمونږه د دبکړ په مدرسه کې هر مازیګر مانځه پسې 15 منټه تعلیمي د شپږو نمبرو 15 منټه نو مازیګر مونږ شه ماشوم شپږ نمبر راواغستې یو 2-3 حدیث د شپږو نمبرونه نن یو ماشوم د موس په ځایل وي سبا ته بل ماشوم د ذکر په ځایل وي روزانه یو خپل زموږ د مشرانو د فضایل تعلیمي خدایي مطلب بدانی چې باغی له چټي ورکی زموږ جماعت کې روزانه کیږي نو دا د ماشومانو د تربیت د پاره نو کدا 2 خبرې شروع شوي نو مونږه ک علم والا راضي ک سپینګری راضي ک مشران راضي دا ماشوم په وړه کې د پیغمبر حدیث بیانې چې غوږ خو ته کېدم د خپل خو پیغمبر خبرې تا څنګه خو خره کنه ترتیب غلطي لالوی لکان پکې مخ کې بیا به د نور یو زمان نمبر بکله راضي زمان نمبر بکله راضي دا ماشومان بدک حدیث زوتیر که سبا زما د حدیث ویلو نمبر دی سبا زما د شپږو نمبر او تعلیم نمبر دی دا بدی ګوري زوتی به دا به یادېږي بس او دې سره دعوت هم چلیږي یو ماحول به برابرېږي بیا ښه نو بیا چې دا واړه لږ لوی شي که نه هلکه په میاشت 2 کې پکې راځي 1 روزې ته ځو بیا چې لږ نور لوی شي هلکه راځي چې پکې شپږ میاشتې کې یو 3 روزې ته ځو دې وړو به تربیت کیږي او دینه ملوي خلک جوړیږي بیا د هدایت د پاره لومبني سټیپ لومبه درجه څه دی ها څنګه انابت د هدایت سلور درجی دي نو اوله درجه پکې انابت دی انابت دی ته وای چې حق خبره مال د کشر نه د مشر نه د غریب نه د مالدار نه ارزه چې ملاویږي حق خبره ای پسې بزم دته انابت وای په دې وجہ مونږ چې قران کریم وګورو نو الله رب العزت فرمایي ويهدي الیه من ينيب ويهدي الیه من اناب نن که امت کې انابت پیدا شو ډلې ختمه زدیو بندیما او زبریلی یما نا د بریل د کلی یو مسلمان بیا د کلی دی خد دیوبندم د کلی نوم دی بریلم د کلی نوم دی کاندهلم د کلی نوم دی تانا بونم د کلی نوم دی او دارنګي سہارنپورم د علاقې نوم دی سہارنپور کې مدرسه وا الته چې بچا سبق وی پلان کې د سہارنپور د مدرسې دی ولې مسلمان نو چا به کاندهله کې سبق وی یا به د کاندهله د کلیو دا کاندهلوی دی دا سہارنپوری دی بریل په هندستان کې کلی دی چې چا به الته سبق وی یا به دا کلی وی دا بریل وی دی مونږ ته ډلې جوړې کې ښا دا بریلیان دي او دا دیوبندیان دي دیوبند دا په بهارت کې او کلی دی یو بانډه دا الته مدرسه وا چې چا به الته سبق وی وای دا دیوبندی دی یا چې به څوک دا کلیو وای دا دیوبندی دی نو موږ دلته مذهب جوړ ک سونه غلط تاثر مو ورک نو امت تقسیم شو یارا امت په بریلی دیوبندی کې تقسیم شو ښا دې سره تعصبات پیدا شو زه دیوبندی ما زبو هم دغه پلان کې بریلی د خواته مدد پسې مون کیږي لکه نو دا بنا پرتونه په معاشره کې خوېږي بیا دا بعض خلکو ته دا ټاس ملو شوی چې تاسو په معاشره کې دا پر خواریت خوروي ښا
نه مونږ ټول د پیغمبر امتیان یو ښا مونږ ټول د نبی علیہ السلام امت یو چې څوک د پیغمبر تابعداري کوي چې څوک د پیغمبر اتباع کوي څوک د قرآن تابعداري کوي که د دیوبند د کلی دی که د بریل د کلی دی دی به نجات مومي او چې څوک د الله او د الله د رسول تابعداري نه کوي نو که دا دیوبند خو لا پرېږدوه مړه که د مکې او که د مدینې دی نو نجات پکې نشته په دې وجه زمونږ د ریوڼ مشران د دې خبرو ډیر تعلیم تربیت ورکوي چې تاسو به ګورئ دا نمونه نه تلاش کوئ نو د هدایت لومبۍ درجه انابت د انابت نه بعد به ملاویږي هدایت د هدایت نه رستو بیا استقامت ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا یو سړی ویل چې ما ایمان راوړلی په الله زه رب الله منم ان الذين قالوا ربنا الله چا چې ویل زما رب الله دی اسنه حالات رااله غربت راغی پریشانې رااله تکلیفونه رااله او دی بیا وی زما رب امریکا دا دی وی زما رب زما پیسہ دا زما رب زما جیداد دی ډیر داسې خلک شته دا اقرار کړو دا هدایت ورته ملو شو چې ربنا الله خو حالات پیراله پیسې ملو شوي سړی قادیانی شو سړی پرویزی شو سړی منکر حدیث شو سړی آغا خانی شو چترال طرف ته لوی پنډینګ کیږي یار آغا خانیان اسماعیلیان جوړیږي خلک لکونه روپیا ورکوي په ایمان پروانی ایمان طرف ته ورتا هدایت شوی دی ربنا الله ویلی دی خو پدې کار نه کیږي ثم استقامو چې بیا پدې تر مرګ پاتې شو چې رب می الله دی پدې وجہ احادیث مبارکو کې دعا راغلی دا امونږ روزانه په درس کې یو دعا دو دعاګانی دا ویلی دي دا د درس یو حصہ ده حدیث پاک کې دعا راځي نبی علیہ السلام امت ته تعلیم ورکړي یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ویا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک یا مقلب القلوب اے دزړونو اړون کی راړون کی ذاتا زمادا دین زمادا زړه د دین نبل خوان لري ربا زمادا دینا زمادا زړه په خپل دین اسلام باندې کلک کی ربا دا سوال پکار دی ښا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک د دې دعا ډېر اهتمام پکار دی رب دې رپی را رپی نه بیا مړ کته پکې مړ کیږي کته دې غر ته پټ غر ورځي نه زما رب الله دی زما رب امریکا نه دا زما رب پیسہ نه دا زما رب تجارت او دکانداری نه دا رب می الله دی او پدې د لمرګ راغی نو تتنزل علیهم الملائکه پسن کدن کې او ته ملائک راځي وی ګوري ټینشن وانه لې موږ سره دنیا کې مرګریو اوسم د سره مرګریو او تاسو لمون زیر درکو د جنت او تاسو له جنت کې سدي ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون نزلا من غفور الرحیم دا زیری ولا په وخت د ځنکدن کې ورکی ښا چې څوک د دنیا نه په کوم حالت کې راځي چې د رب الله منو استقامت ورته نصیب شوی نو یو دغه دعا شو کومه دعا ها دعا یې رشوا شاباش جزاک دغه رنګي یا مقلب القلوب څنګه ثبت قلبی علی دینک ویا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک او دې سره یو دعا بل ده او غ دعا نه ده هغه چې د نبی عليه السلام خودل کنه زما د خوږ پیغمبر د سمجاوولو انداز ډیر عجیب دی منیټران نه دی ماستران نه دی ور یو ماستری استادي واړو وخیو ټکیو کنزل لو وینا سترګې پر وباسي زموږ د نبی عليه السلام انداز دانو
زمونږ د نبی علیہ السلام ډیر عجیبه اندازو یو صحابي دی نوې نوې مسلمان شوی دی الله اکبر په مانځه کې غالبا چې پرنجي وک نو په دې مانځه کې الحمدلله وې داسې سهالات را پیښ شو نو دې په مانځه کې لګیا دی سدا سي دنیایي الفاظ وای دنیایي الفاظ نه خو د مون نه بهر الفاظ وای نو صحابه کرام داسې دې متوجي کوي چې رکه دا په مانځه کې مو چپ شه اخو موز دی نو دې په دې مانځه کې دا کله صحابه کرامو ته ګوري او ماحول بدل دی اوس چې کله مونږ شو کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پوښتنه لیکا پتا شو دا کلمات چا وی کومه ځکه او دوی چې دا ما ویلو او اې دا الله رسوله دا مې په دی وجه ویری چې ما ته خو د آداب پته نشته د نوې نوې مسلمان شوی مانو دا صحابي وی ما ته نبی علیہ السلام وی چې دا موس کې خلق داسې نه وي ښا از نبی علیہ السلام په داسې انداز سره پوي کم کنه چې قسم می دی په الله نه ز اورټلم ما د نبی علیہ السلام وانت معلم چې تنه مخ کیږي او نه رستو په مینه محبت سره او مړه د دینه به د مینې انداز بل کم یوي د پیغمبر یو پیر د باندونه یو تن راغلی جمعات ته دلته باندونه د جمعات د آداب او واقف هم نو دا سړی به ساده غونتمو جمعات په دې میس کې ودرېدو په پرتو کې می چا را پرې خو دې ته پاک کرا په ما جمعات کې ایسه مو خیال دی نن کله کله زمونږ بعضی مسلمانانی چرته ماشوم جمعات کې منډه وای کنه نو آغا ناشولتا دلته خیر ماحول جوړ دی او بعضی علاقو کې د ماشومان بچی سبقونو والا امام صاحب د بعضی د محلي د خلکو نس پیمو تراغلی ښا استاد مخ کې ودرېدو رستو درېدو یو منټ لیټ شو یو منټ مخ کې راغی ماشوم جمعات کې منډه والا ماشوم بٹن روان کا ماشوم ببکولو پرې خو غوبل به راغستی یار چې تا د دونه په جمعات مې کنا دا څه کار کوا ځان سره د عجیب د ټاپیانو ډک راوړه نو کله ماشوم نروانی کیږي کنه ځان له دې خو جدا کوا هم بچی دا ټاپی والا ځان له را جوختوا بچی د جمعات کې داسې مکه وخا ته بزوی دا خانه کعبه امام دی بسو دا په ماشومانو بکنزل او ساو او دا اکثر اغي چې کور کې چا غوسه کړي کور کې چا داړلی نو کور کې خبره نشي کوړي راځي غونډه غوسه او وړو باسي بازي علاقو کې نو یو سړی راغی د باندونه په جمعات کې یاره میچا دي شروع کی دا کې دلته یو تنداسه وکړ یا که چرته په جمعات کې د یو تن نه معمولی غلطي وشوه نو غون ور پسې را پاسو دا کارونه وشو پکلا رکې نه مړه کور کې د جواب نه یو جمعات کې غو بل راغسته دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام را منډه کولې چې مګه پیغمبر پرې دوي چې دا میچا زی خو کې ځان ختش کیخه زمون پیغمبر علیہ السلام دا نه غوښته چې دی اوس په دیني مکه دا میچا زی بندې دله به تکلیف ملاويږي ښا زمون پیغمبر چاله تکلیف ورکول نه غوښته دونه تکلیف نه غوښته نو اسی په ایمان وایا نن چې زما یو مسلمان د سکر ورنا د تر د زوینا د یو مسلمان نه په گاوند کې خبر شو کنه چې دله تکلیف ورسید د باندې مصیبت راغی نو سونه خواسړې پیو کومګه زمون خوګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته مکوي دله به تکلیف ملو شي دیو مخ کې راځي الله اکبر چې کله هغه باندو والا ملګری فارغ شو کنه میچازه وکي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دینه بد صحابه ته الو بوکر والے یره جمعات په پاک په مرګرو باندې جمعات وینځلو ابه دې تن ته وی مرګریا ته خو ناشنا تن راغلی د جمعتونه د الله کورونه دي کنه دي کې خلک واړه بول نه کوي دي کې خلک منځونه کوي ذکرونه کوي تلاوتونه کوي جمعتونه دي د پاریخه اس قسم زورنا نه کنزلنا وینانا نو زمون نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاذ رضی اللہ عنہ
هغه راوغوښتو ورته یا معاذ او دا نوم د صحابي چې دی نو دا معاذ دی څه دی د څونه صحابه کرامو چې معاذ نومونه دي که نه نو د میم په پیش سره دي ښه معاذ بضم المیم تاسو اوس دلغابه وګورئ نور د صحابو په سیرت کتابونه وګورئ نو هلته کې د معاذ نوم دا د میم په ضمې سره دی د میم په پیش سره معاذ نوم څه دی زمونږ دا خلک وي مغاز یا هغه کوم دو نوجوانانو چې ابو جهل وجلی و هغې کې هم د یو نوم معاذ دی د بل نوم معوذ دی معاذ او معوذ ډېر خلک وي معاذ او معوذ که نه معاذ معوذ نه دی معاذ اور معوذ MUAAZ معاذ اکثر خلکو غلط نمونه معاذ بیا ورته MAAZ کسې ورته لیکلي دي معاذ دا معاذ دی نو معاذ رضی الله عنه نبی علیہ السلام یا معاذ انی احبک زما سره مینه ده زما سره محبت ده دا یو څونه ښایسته خبره پیغمبر وکړه تا سره مې ډېره مینه ده معاذه او تی د الله رسول زما هم سره مینه ده نو بیا ورته نبی علیہ السلام وایي ای معاذه ته د هر فرض مونځ نه رستو دا کلمات پرې نه دی اللهم اعني على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک څنګه دوی ورته وښودله دا دعا کوم ماشومانو ته یاده ده ماشاءالله ماشاءالله څنګه ووایې ما خو د ماشومانو امتحان بالو خو بس په درس کې د دې امتحان شو تاسو پاس یې ښه تاسو رخواري شوې ده ماشاءالله الله اکبر نبی علیہ السلام وته یا معاذ د فرض مون نرستو دا کلمات پرې نه دی اللهم اعني على یا الله کلک ما على ذکرک چې ار وخت زستا ذکر کوم وعلى شکرک استا شکر ادا کوم وحسن عبادتک او زستا خیستا عبادت کوما نو اهدنا مضبوطواله اصل خبر دادا چې سړی د الله په دین باندې کلک پاتې شي کله کله ډېر ښه خلکي ډېرې منډې تړلې خو استقامت نی بس کله یو اوی یو سی کله بل خوا یو سی نو کار ته نه خوريږي بیا تاسو وګورئ دې ځای کې د پخوانه مفتي مصنف شاه صاحب د قرآن درس دا اوس غالبا په دویم ځل شروع شو په دریم ځل په دریم ځل د ترجمې درس شروع شو دا د خلکو همت دی د مفتی صاحب ته الله استقامت ورکړی ده ښه د ماشومانو دا سبقونه زه بعضې دعاګانې ووایم لکه اوس مې د هدایت دا درجې وي دې وړو زمانه مخکې وي دا ګوره الله خیر خوري او کله کله ښه صلاحیت والا استعداد والا قابل دانه سړي خو استقامت نه که نه بچه ته یو خیر هم ته نه خور نشي یو حافظ ته تیار نشي یو دعا چاته و نه ښیي چاته عقیده و نه ښیي بس هواګانې یوسي نو د هدایت څو درجې وي کمې ماشاءالله ماشاءالله د هدایت لومبه درجه انابت د انابت نه بعد ملاویږي هدایت او د هدایت نه وروستو درجه بیا د استقامت د چې سړی په دې کلک پاتې شي تر مرګه ځکه حدیث پاک کې راځي د استقامت دعا ډېره لازمي ده حدیث پاک کې راځي د یو سړي او د جنت په میانځ کې به یو لیش فاصله پاتې دونه نیک اعمال به کړي دونه منځونه دونه صدقات دونه جړاګانې دعاګانې چې د او د جنت په میانځ کې به یو لیش فاصله پاتې او داسې یو کار به وکړي خاتمه به په کفر سره وشي جهنم ته بلل شي یا الله زموږ خاتمه په ایمان سره وکړي روا یو سړی دی هغه به دونه ناکاره اعمال کړي که نه چې د او د جهنم په میانځ کې به یو لیش فاصله پاتې شوي ادی به داسې یو عملو کې که نه دی به من اهل الجنه وګرځي ښه د الله رب العزت نه د استقامت سوال کول د استقامت نو اول انابت دی دویم هدایت دی دریم استقامت دی د استقامت نه وروسته یو بله ډیګري ده چې هغې ته ربط القلب وایي څه ورته وایي
ربط القلب چې داړه داسې مطمئنی کنه ارسنګ حالات راځي خو دې غبراویږي نه دنیا غونډه مخالف شي روپے جیب کې نه کاروبار نه ارس تباہ برباد شو خو دې بیا په دین کلک ولاړ دی ښا مخامخ ورته اے د ربط القلب ګڼ مثالونه دي قران کریم هم ذکر کړی دي احادیثو کې هم ذکر کړی مولانا یوسف رحمت الله علیه حضرت جی سے مولانا الیاس رحمت الله علیه زوی حیات صحابه کې یو واقعہ لیکلی دا هغه واقعہ د لویما الله اکبر یو صحابی دی ابو حذیفہ سحمی رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن حذافہ سحمی د صحابی نوم دی عبداللہ بن حذافہ السحمی صحابی څه نوم دی ګوره دا نمونه ګران نه دا یادوي خطا سو ګران سبقونه یادوي ما د وختي وي کنه دا خو آسان دي عبداللہ بن حذافہ سحمی دی عمر رضی اللہ عنہ لګلې و روم ته چې ته حالات معلوم کا ال تسړې گرفتار شو په دین کې دا راځي کله به غیر گرفتار کی کله به خپل گرفتار کی نو چې باندې بیا چوری داسي شو کو دی خو نه وتلې دی باندې گرفتار شوی دا خو پکې راځي مړه تا صحابو زندگی نه کتلې دی گرفتار شو د روم بادشاہ ته پیش شو چې بيد مسلمانانو یو تن مو گرفتار کړی دی دا واقعیا څه پورې وېما ربط القلب چړ بالکل مطمئن دی یارا بادشاہ ورته وی تنصر انګریز شاه نصرانی شاه او د سوال پیدا کی دسترګي د رب برابر نصرانیت قبل اولو ته تیار نیم ډیر دعوت ولا ورکو وی نیمه بادشاہی دل در کوم او د سوال نه پیدا کی اسنن زمون ډیر مسلمانانی هغه يهوديانو ته هغه پلیتو خلکو ته باترومونه پاکي او بریتا وی لکه ز په یورپ کې ما مونږ ته پته ده ته په یورپ کې هوته باترومونه پاکي غیر خلکو ته مړه ته په خوشاله پایل ته بدمعشي کې او ته نیمه بادشاہی در کوما یہ وی دسترګي د رب برابر د محمد عربي صلی الله علیه وسلم دین پر خودو ته تیار نیما دې ربط القلب وی ها پروي نشتا باچا اډرو کو دا سړی خوري رکلک دی خدا سکارو کې دا ستنې پورې وتړلې ستن پورې وتړلو وی خواو شا په خطا نه خطا غشي ورولې اخر دی اوسو په صحیح صحیح ورولې سړی باندې غیر نا غیر غشي ورويشتا سخطا سزه کې ولګي د سوینه ترا تويږي بیره پرې خو دو وی نصرانی کېږي نو وینا بیا بیا دعوت ورکی نو وینا ور ویني د نساسي الله اکبر به سورې په خراس کاک بنکو د لوګي د لاسه به برا حال شو بعضي علما وایي چې د خنزیر غوخه وته راوړه او ته ویل کې ډیرو کې شوی دین لګاو خورا دی ورته وایي دی وخت زمونږ په دین کې دا ماته حلاله ده او که ماته نه وخوړه تاسو به جوړه کنه په شړی مو د خنزیر غوخه وخوړه تاسو به بیا فما بخواسړه کوي چې وګوره کنه په شړی مو د خنزیر غوخه وخوړه دی په دین کې خو آرامه ده وې د لوګي د لاسه د ملشم خو د خنزیر غوخه نه خورم وې نه خوړه د لوګي د لاسه بورا حال دی بیا دا ذکر شو چې بادشاہ اډر وکړو چې دې منډه کې لګ وګرځوي دغه دیګونو خواته ستې ګرځي دیګونو کې درجو یو څه وخه مخه چکرا چکی نه هغه دیګونه چې هغه په اور باندې تیل پکې سره کېده او مسلمانان په نمبر راوسته هغه دیګ ته به ورويشته او په سکندونو کې براسي پکوړه کېده یار مسلمانان ویدیرک داسې دیګونو خواته بوده چې د مسلمانانو نظاره وکړي دی بوتلو هلته چې هلته بوتلو که نه دی چې وګرځېدو راوګرځېدو ته ستا نمبر دی اوس د ورویشته دی په جړا شو چې دی په جړا شو هغه پوجان وی که سړی ویرېدو هلکه تا ته څه پته ده دا خو د یارانې نبي نه دی دا خو د پیغمبر ملګری دی د پیغمبر صحبت یافته دی
سړی بچا تراو سړی خو ډېر جړاو کا بچاوي کې سړی ویریده نو به ور باندې خپل دین پیش کو دو ته انکار وکړو دا جړل دی ولې دیو ته سیبه په دې می جړل چې ما وکړو تاسو مسلمان را ټینګوي ورولې او غزر ختميږي نو ما وی چې ربا دیو ما سره ټینګ کی دې دیک ته مې ورولې وزبه ختم شمه نو یو سامدا او ختم شوا نو رب دا غستا دین د پاره ما اس قربانیونه کا رب زما خړه غواړي چې زما په بدن سونه ویخت دي په دې سره او ګیره کې می سونه ویخت دي چې زما دون ساګانې وي او دون پیری دي دیګ ته ورغورځېدلې وي دې ته وی ربط القلب ښا نو موږ د هر موس په هر رکعت کې سوال کوو چې اهدنا الصراط المستقیم ما نبکو مضبوط کی موږ پنی غلار څنګه ما نبکو بیا د صراط مستقیم ډېرې معنی دي درې معنی به ځان سره یاد کې صراط مستقیم یو معنی د عبادت صراط مستقیم یو معنی څه ده الله رب العزت فرمایي وان اعبدوني خاص زما عبادت کوي هاذا صراط مستقیم دا صراط مستقیم دی نو موږ د هر موس په هر رکعت کې وایو رب موږ په خپل عبادت باندې کلک کې خو افسوس داري په معنی نه پويګو ښا دویمه معنی د پیغمبر اتباع ده نو اهدنا الصراط المستقیم مونږه مضبوط کې په اتباع د پیغمبر علی السلام باندې والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم اتباع د پیغمبر پل غم خاده کې د پیغمبر تابعداري کولا دی خو رسم او رواج ته نه کته دی خپلوانو ته نه کته خپلوان به دیګ دی پوغ نه کو جمعه دیو نه کو سلويختی دیو نه کو د درې میرزي خیرات دیو نه کو نه د پیغمبر طریقو کې کامیابی ده اسنه چې سبابيات جمعه ما خابونه سلويخته کې او د اول او د دویم او د درې میرز باندې دی ګونه پخې د پیغمبر د طریقو خلاف کارونه دي درېمه معنا قرآن اهدنا الصراط المستقیم مضبوط کی مونږ په قرآن مکلک پاتې کی چې په مانځ کې دا وی چې رب قرآن را ته راځي دکې په قرآن مکلک پاتې کی چې بیا دلته قرآن کولو شي بیا نه تختو الګا دا په اوداس کې په مانځ کې مخ په قبله لاس په نامه دروغ وي چې الله ما په قرآن پوهه کې ما په قرآن مضبوط کې نو د صراط مستقیم سو معنی ذکر کې درې کمې عبادت اتباع د پیغمبر او انشاءاللہ سبانی درس کے صراط والذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم سبا درس کے د دریو ډلو بیان دی انشاءاللہ سبا فاتحه ختمو او د خالی پرز به انشاءاللہ اخیری سورتونو کې بیا سورتونه هغه بوایو زمونږ ډیر معزز عالم دین زمونږ شیخ مولانا جنت گل صاحب هغه زمونږ د درس دلته زمونږ د حوصله افزایی د پاره راغلي دي نو هغه به انشاءاللہ دوام کوي او یو دو خبرې هم تاسو ته ورسکي